د قبایلي ضلع باجوړ د صحافیانو د صلاحیتونو د ښه کولو لپاره د یو تربیتي ورکشاپ تابع وشوه. دا تربیتي ورکشاپ چې د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په باجوړ پریس کلب ښار کې راجوړ شوی و، پکې د سیمې یو شمېر صحافیانو ګډون وکړو. په دې یو ورځني تربیتي ورکشاپ کې صحافیانو ته په مختلف موضوعګانو چې پکې سیفټي اینډ سیکیورټي، تحقیقاتی رپورټینګ، ډس انفارمیشن، مس انفارمیشن او فیک نیوز شامل دي په اړه په تفصیل سره ښودنې وشوې. د دې ورکشاپ مشر ټرینر سلیمان خواجه سون اف ام نیټورک سره په خبرو کې د دې تربیتي ورکشاپ د مقصد او افادیت په اړه وویل. د دې پروجیکټ د سوري د لاندې زمونږ دا کوشش ده چې څومره هم په نیولی مرد ډسټرکټ کې چې څومره هم پریس کلب دي اسټابلیش او رجسټر پریس کلب چې هلته صحافیان راځي، دا خو یو سنټرلایز پوینټ دی. کوشش زمونږ د پروجیکټ دا چې د ټولو ته مونږ ورسو او د دې ځای چې کم خبريالان دي، صحافیان دي، مستند صحافیان دي، دا غي سره په جمع باندې دا غي په مسایلو په حل کولو کې د یونین اف جرنالیست سره هم په اسلام آباد په سطح باندې یعنی په قومي لیول، په صوبایي لیول او په ریجنل لیول باندې د دې مسایل چې دي هغه پړډاګه کو او باغې باندې د حکومتونو نه یا هغه تر دې چې کوم مطالبات دي د دې سره دی یو بل سره کنیکټ چې دا مسلې د دې په سره طریقه باندې حل شي. بل طرف ته سون اف ام نیټورک سره په خبرو کې مقامي صحافیانو دا تربیتي ورکشاپ ډیر ګټور وګڼلو او غوښتنه وکړه چې د دې شانتي تربیتي ورکشاپونو سلسله د دوام وساتل شي. ډیر د زمونږ ملګری پکې مونږ خو تقریبا د 15-20 سال نه مونږ او تاسو کار کوو، خو داسې ډیر ملګري دي چې هغه نوي راشي او هغه داسې ځینې ایشوز دي چې په هغې باندې نه پوهي او هغه راپورټ کړي. دغو ته دا آګاهي وشوله چې یاره دا شی به په کومه طریقه ته دغه کې بیلنس به څنګه ساتي، پر مس انفارمیشن او ډس انفارمیشن د دغې به څنګه فرق کړي او بیا به هغه سټوري څنګه بیلنس کړي چې تا ته پکې د سر خطره نه وي.